الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وربك يخلق ما يشاء ويختار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله جل مجده نخبل مخلوقات التخليق کی دا سنت او دا عادت دی چې د یو جنس د یوې نوعی ګڼ مخلوقات پیدا کی او بیا د هغه جنس او د هغه نوعی بعض افرادو ته امتیازی او خصوصی شان ورکی مقام مرتبه ورکی یو عزت او یو عظمت ورکی دا الله جل جلاله دغه دستور او دغه قانون او دغه سنت پرنا کی دا دنیا د خاریو نه ډکه ده او د دنیا د عالم د تمام خاریو خالق الله دی او بیا الله جل مجله د دنیا پر تمام خاریو کی دو خارونو ته د ټولې دنیا د خاریونه زیاد عزت مقام او مرتبه ورکړي یو مکه مکرمه او دویمه مدینه منوره فسلور امامانو کی امام ابو حنیفه رحمه الله امام شافعی رحمه الله
امام احمد ابن حنبل رحمه الله دوی تحقیق او دوی مسلک دادی چې مکه مکرمه او د مکی مکرمی حرم دا د مدینه منورې او د هغې د حرم نه اولا او افضل دی. اوله مرتبه د مکی او د مکی د حرم ده، دویمه مرتبه د مدینه منورې او د هغې د حرم ده. او بسلورو امامانو کې د امام مالک رحمه الله تحقیق او د هغه مسلک دادی چې مدینه منوره او د مدینه منورې حرم دا د مکی او د هغې د حرم نه اولا او افضل دی. مکه مکرمه دا چې افضله ده، نو دا د موجوده زمانې د دې غټو غټو بلډینګونو د وجې نه د کلاک ټاور او د نورو ټاورو د وجې نه موجوده زمانه کې د مکې په ښار کې روانې نو د ورځ یو د شپې پته پکې نه لګي، دومره بجلی پکې استعمالیږي. نو د دې قسمه قسم بجلو او د رڼاګانو د سړکونو د وجې نه هغه زمانه او هغه دور چې مکه کې نه ټاورې وي، نه پکې بجلي وه، نه پکې پاخه کورونه او نه پکې د دنیا دا سړکونه. د هغه وخت نه دا فضیلت الله د مکې دې ښار ته ورکړې، بلکې په یو حدیث کې راځي د کم وخت نه چې الله جل مجلوه آسمانونه او ځمکې پیدا کړه، نو د هغه وخت نه الله جل جلاله د مکې دې ښار ته عزت ورکړی دی، او دا عزت د مکې به د قیامت د ورځې پورې قایمي. د مکې مکرمې د ښار د عزت او د حرمت یو ظاهري وجه او سبب خدا دی چې دا کومه ځمکه الله پیدا کړې ده، د دې شروعات او ابتدا الله پاک د مکې د ځمکې نه کړې ده. په کوم ځای کې چې کعبه جوړه ده، د ځمکې ابتدا او بسم الله اول الله پاک د دې ځای نه وکړه. دویم سبب دا دی چې دا د تمام عالم د ځمکې بالکل درمیاني حصہ او منځ دی، بلا تشبیه د انسان د بدن په دې ډانچه کې لکه څنګه نوم دی دا د بدن په منځ کې دی، نو د مکې مکرمې ښار هغه هم دغسې دی. دریم سبب او دریم وجه دا ده چې الله جل مجلوه د خپل کور، د خپل بیت، د خپلې کوټې د تعمیر دپاره
د مکی مکرمی د خار انتخاب کړی دی کعبه د مکی په خار کې جوړ کړی ده سلورم سبب او سلورم وجه دا ده چې د تمام عالم په مساجدو کې په ټولو کې افضل جمعات چې هغه مسجد حرام دی نو هغه هم الله جل جلاله د مکی په ښار کې جوړ کړی دی بله وجه یې دا ده چې د مکی مکرمې د ښار د دغې جومات بلکې د اکثر علماء رأی دا ده چې د مکی مکرمې د حرم ازمکه باندې کم مسلمان چې یو مز وکي نو دا یو مز په ثواب کې د لاکو منځونو برابر دی د حرم شریف چې کوم امام دی عبدالرحمن السدیس د یو ملګري دی روژه کې وی چې هغه هم یو فتوا ده او هغه هم دغه ده چې په یو مونځ باندې د لاکو مونځونو ثواب دا د مکې مکرمې د حرم د ځمکې دي د مکې مکرمې د ښار د فضیلت بله وجه دا ده قرآن کریم کې دو ځله الله پاک د دې ښار قسم کړی دی د دو سورتونو په شروع کې او دا دواړه سورتونه الله پاک په 13مه سپاره کې یو ذکر دی یو سورت بلد لا اقسم بهذا البلد دا قسم کوم په دغه ښار باندې او دویم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین نو مخلوق دا طریقه ده چې انسانو په هغه شی باندې قسم کوي چې د کوم څیز د په نظر کې عزت او عظمت نو خالق کائنات چې په خاریو کې په کوم خار باندې دو ځله قسم کوي دا د دې خار د عزت او د عظمت یو لوی دلیل او یو لوی نښه ده د مکې مکرمې د ښار د عزت او د عظمت او د فضیلت یو وجه دا ده چې په تمامو مخلوقاتو کې او بیا په مخلوقاتو کې په تمامو انسانانو کې او بیا په انسانانو کې په تمامو انبیاء کرامو کې افضل انسان افضل نبی او رسول هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او الله جل مجلوه د نبی علیه الصلاۃ والسلام د ولادت لپاره انتخاب د مکې مکرمې د ښار کړی دی
د مکې مکرمې د ښار د فضیلت د عزت او د عظمت بله وجه دا ده چې نبوت او رسالت الله جل مجلوه د آدم علیه السلام د زمانې نه شروع کړی دی او د زمانې په تیریدو سره دنیا ته الله پاک 1,24,000 کم و بیش ورسره علما احتیاطاً وی الله را لېږلي دي او د نبوت اختتام تکمیل